رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. ما عزتمندو مسلمانو رونو او خويندو ما اوریدونکو او زما آواز تاسو اوریدونکو ما تکتونکو قرآن مجید فرقان حمید برکتونه فیضونه به انشاءالله حاصلو. روزانه په حساب سره به انشاءالله یو رکو تاسو مونږه اورو پابندۍ سره. نو د ښې میاشتې په برکت سره زه تاسو درخواست کوم چې ما سره منسلک اوسئ. انشاءالله 540 ورځو کې به زمونږ قرآن پاک یو رکو په حساب سره زمونږ انشاءالله دا آیتونه مکمل وګرځېږي. نن زمونږ ابتدا له سورة الفاتحه نه ده. سوره فاتحه په مکه مکرمه کې نازل شوی سورت دی. په ترتیب د قرآن سره په اول نمبر دی او په ترتیب د نزول سره په 5م نمبر دی. اوه پکې آیتونه دي او بعضې مفسرینو د دې صورت 10 نومونه ذکر کړي دي، چېرته 15 ذکر شوي دي او دې صورت ته سوره شفا هم وایي. دا صورت چې د هرې بیمارۍ دپاره شفا او دې صورت ته 7 مثانی هم وایي، یعنی اوه هغه آیتونه چې بار بار ویلی کېږي. دې نه علاوه د دې صورت ډېر شای نومونه دي. مونږ به آغاز وکړو په بسم الله سره. بسم الله الرحمن الرحیم. الله په نوم سره شروع چې ډېر مهربان او ډېر رحم کوونکی. دلته علما فرمایي چې تاسو یو ځل بسم الله ووایئ، بیا داسې مه وایئ چې ترجمه کوئ شروع کوم په نوم د الله، بلکې بسم الله سره د ستا خوله پاکه شوه. اوس چې ترجمه کوي نو ترجمې آداب دا دي چې ته د پاک رب نوم چې دی هغه په شروع کې واله، یعنی داسې وایي الله په نوم سره شروع چې ډېر مهربان رحم کوونکی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الحمد ټول صفتنا الله د پاره رب العالمین چې پالون کې د جهانونو دی. رب منه پالون کې کېږي او دا رب لفظ په عربی کې پلار د پاره هم استعمالیږي او مطلقاً هر ساتون کې د پاره هم استعمالیږي. حقیقی پالون کې الله جل جلاله دی. الرحمن ډیر مهربان، الرحیم ډیر رحم کوونکی، مالک یوم الدین مالک باچا دی، یوم الدین د ورځې د جزا. ایاک نعبد مونږ خاص تعالی را عبادت کوو، و ایاک نستعین او مونږ خاص تانه مدد غواړو. ایمان والدا شان دی چې دی به الله نه غوښت کوي او عبادت خود صرف الله کېږي، د بل چا عبادت نه کېږي. مدد به له اغذات نه غواړي، چا چې پیدا کړی د ستا خالق دی، د ستا رازق دی. اهدنا الصراط المستقیم اهدنا ته مونږ روان کړې صراط په لاره باندې مستقیم چې نیغه لاره ده. دلته ډیر شای خلق ترجمه کوي اهدنا ته مونږ ته وښایې. د اهد ډیر شای معنی ذکر شوي دي.
په زبدة الاتقان کې د هدایت 15 معنی ذکر شوی دي. دلته په معنی د ښودلو نه دی، دلته په معنی د روانېدا دي چې ته مونږ روان کې، مونږ ته خو ښودلې ده الله ذات مونږ پیژنو، الله رسول هم مونږ پیژنو، په ایمان مو دی، په ورځ د آخرت مو ایمان دی. اوس په دې لاره باندې یا رب ته مونږ روان کړې. اهدنا الصراط المستقیم، ته مونږ روان کړې په نیغه لاره باندې. صراط لار د الذین اغه خلکو انعمت چې انعام تا کړی علیهم په دوی باندې غیر المغضوب علاوه د اغه خلکو غضب کړی علیهم په دوی باندې چستا ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو. غیر المغضوب علاوه د هغو خلکو چا باندې چې تا غضب کړی، ته غوسه شوی. غضب غصې ته وایي. دې نه مراد مفسرین کرام فرمایي چې یهود دی، چې یهودو باندې الله غضب فرمایلی دی. او ضال نه مراد ګمراهانو نه مراد عیسایان دي، نصاره دي چې دا بېلارې دي. نو دا یو قسم ته دعا هم ده. ګوره په دې صورت کې اوه آیتونه دي، په دې اوه آیتونو کې د رب کریم صفت هم بیان شو. بیا هغې نه بعده الله رب کریم موږ ته دا دعا تعلیم وکړلو چې تاسو به دعا په دې طریقې سره غواړئ. دا بهترینه دعا هم دی. او بیا د ګمراهانو کومه لار وه، کوم مشن و، هغې نه به تاسو پناه غواړئ. الله رب کریم دی موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. او یو ځل بیا ترجمه کومه، تاسو یې واورئ.